تحریک شروع کو او دا تحریک په تسلسل سره وساتو کله یو تحریک کله بل تحریک کله د یو پنوم کله د بل پنوم نو په دې پاداش کې انګريز راولګیدو او حضرت شیخ الهند رحم الله جیل ته گزار کو خو حضرت شیخ الهند رحم الله چې کله جیل ته ځي نو د هغه سره یو دوه شاګردان هم پاسي وای چې موږ خپل استاد محترم یوازې نشو پرې خو دې موږ خپل استاد محترم سره به هم ځو موږ چې ور سره پراته کې وځو نو موږ ور سره سخت کې هم یو ځای ګرځو هغه څوک تاسو پیژنئ حضرت حسین احمد مدنی رحم الله چې په دغه تحریک پاکستان کې په دې تحریک آزادۍ کې دا غټ لاسو ور سره حضرت عزیر گل رحمه الله چې هغه د دې پښتونخوا یو پښتونو دا دوه شاګردان ور سره وو هغه ویل چې موږ هم د حضرت بابا جي سره ځو نو چې کله دوه ټول جیل ته لاړل نو دا څه وخت تېرېدو په دې کې د رمضان المبارک میاشت رااله نو اوس واورئ حضرت شیخ الهند رحمه الله د افسوس اظهار کوي او د خپلو شاګردانو ته وایي اے حسین احمده نن ماته افسوس دی په دې خبره چې رمضان المبارک راغی خدا اولی تراویح به داسي چې زه به په دې کې بغیر د ختم القرآن تراویح وکم زه په دې کې ختم القرآن وانورم حسین احمد مدني رحمه الله په ډېر زیات حیرانتیا سره ګوري خپل استاد ته چې څه وجه ده ځکه چې استاد محترم هم حافظ نه و حضرت عزیر ګل بابا جي هم حافظ نه و حضرت حسین احمد مدني رحمه الله هم حافظ نه و نو ظاهره خبره ده چې په جیل کې به د ختم القرآن څه بندوبست نه و نو چې نه نو دا تراویح به په تشه کېدلې بغیر د ختم القرآن نه نو حضرت حسین احمد مدني رحمه الله څه چلو کو هغه په زړه باندې دا خبره واغستله او ویل چې زه به استاد محترم ته دا افسوس ختموم استاد محترم دا حسرت به ختموم هغه څه چلو کو چې په دغه رمضان المبارک شروع کېدو نو د سحر نه کېناستو او ټوله ورځ یې د اوله سپاره زه ودول شروع کړو حالانکه حافظ نه و خو چې ماښام کېدو د اوله سپاره یاده کړې وه بیا چې د ماخصوصا لمونځ وشو نو تراویح ته مخکې شو او تراویح کې شروع وکړه د الحمد نواله د الف لام میم د اخري سپارې پورې هغه د قرآن مجید د اوله سپاره ودروله او په قرآن مجید هغه تراویح کې د قرآن مجید اوله سپاره واوروله بیا چې کله دویمه ورځ راځي نو دغه طریقې سره دا دویمه سپاره د ورځې یاد کړه د شپې بیا په تراویح کې اوروله حتی چې دا 30 ورځې داسې تېرې شوې د قرآن مجید د ورځې یاد کو د شپې واورو په تراویح کې او د خپل استاد محترم هغه حسرت ختم کو د هغې افسوس ختم کو نو د دې نه د دې اهمیت اندازه تاسو ولګوئ چې د دغې اکابرینو سره د دغې مشرانو سره د دې تراویح کې ختم القرآن اورېدل د هغې په زړونو کې د هغې څومره اهمیت و نو تاسو یقینا د مبارکبادۍ لایق یئ چې تاسو کم کسان په دې تراویح کې ودرېدلي دي او بیا د ختم القرآن پوره اورېدلی دی نو زه یم چې یقینا دوی ته به هغومره ثوابونه میلاویږي کوم چې مخکې اسلافو او اکابرینو ته میلاو شوی و الله دې مونږ ټول د قرآن مجید دغه شان شدایان جوړ کړي دغه شان مونږ عاشقان جوړ کړي څنګه چې دغه حضرات په دې طریقې باندې عاشقان وو چې د یو لمحې به هغې د قرآن مجید د ځان سره د ایښودلو یو عشق یو محبت یو مینه وه الله دې موږ ټول تاسو د قرآن مجید عاشقان جوړ کړي وخت مختصر دی علما کرام ناست دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین